بیا 4000 انبیاء په یو قوم کې راتلل، دا باعث د ډېر عظمت او د عزت جوړېږي. موسی علیه السلام ورته یو نعمت ده. دویم نعمت وجعلکم ملوکا، په تاسو کې الله تعالی بادشاهان را لېږلي. بادشاهان نو تقریبا 2,000 بادشاهان په قوم بني اسرائیل کې تیر شوي. غټ غټ بادشاهان د سلیمان علیه السلام په شان بادشاہ، داسې بادشاہ دنیا کې نه تیر شوی او نه به راشي. قرآن وایي داود علیه السلام په شان بادشاہ، د سکندر ذوالقرنین په شان باندې بادشاہ، دا غټ غټ بادشاهان 2,000 بادشاهان په دې قوم. صلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آیت نمبر 20. مذکورہ آیت کریمہ کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته د الله کریم جل شانه د نعمتونو یاد دهانی کوي چې د الله تعالی یو دو خصوصي نعمتونه پتا سو انعام شوي، یا غي لګي یادګیرنه وکړي او شکر ادا کوي. یو نعمت چې الله تعالی پتا سو کې انبیاء ډېر زیات را لېږلي. تاسو داسې قوم یې دومره زیات انبیاء تاسو کې را لېږلي چې دا د دنیا بل قوم ته دا سعادت نه ده ورکړې. روایتو کې راځي قوم بني اسرائیل کې 4,000 انبیاء الله را لېږلي. بل روایت کې راځي 14,000. دریم روایت کې راځي 14,000، 4,000، 14,000، 34,000. نو کدا کم راواخلې چې 4,000 دي په یو قوم کې چې الله ډېر پیغمبران را لېږلي، نو 50 دا دنیا کې واحد قوم ده چې 4,000 انبیاء پکې را لېږلي او مشران جلیل القدر پیغمبر ابراهیم علیه السلام او د هغه په خاندان کې چې څومره انبیاء دي دا ټول انبیاء بنو اسرائیل دي تر عیسی علیه السلام پورې. عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل او آخرنه پیغمبر. شاته نبی کریم علیه السلام دا د بنو اسماعیل نه ده. نبی علیه السلام اسرائیلی نه ده، اسماعیلی ده. اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. موسی علیہ السلام ورته وی د الله یو نعمت دا یاد کړي چې 4,000 انبیاء پتا سو کې راولي په یو قوم کې چې یو خمایناز او مشهور عالم وي، دا د قوم د لپاره افتخار وي چې موږ قوم کې دومره لوی عالم یا زموږ په قوم کې دومره لوی ډاکټر ده، دومره لوی انجینیر ده، یو مشهور او صاحب کمال شخصیت په کم قوم کې وي، نو فخر ور باندې بیا پیغمبر او رسول دی الله دا خو ډېر لوی منقبت او ډېر لوی درجه لري. بیا 4,000 انبیاء په یو قوم کې راتلل، دا باعث د ډېر عظمت او د عزت جوړېږي. موسی علیه السلام ورته یو نعمت ده.
نعمت وجعلکم ملوکا پتاسو کہ اللہ تعالی بادشاہان را لگلی بادشاہان نو تقریباً صدے پاس 2000 بادشاہان پا قوم بنی اسرائیل کے ترشی اڑ بادشاہان سلیمان علیہ السلام پر شان بادشاہ دا سے بادشاہ دنیا کے نہ تیر شوی او نہ براشی قرآن ہوئی داود علیہ السلام پر شان بادشاہ سکندر ذوالقرنین پر شان بانے بادشاہ دا غٹ بادشاہان صدے پاس 2000 بادشاہان پا دے قوم کے ترشی اسحاق علیہ السلام دو بچی دی یو پنامد یعقوب او دویم پنامد عائش سواد سا عائش دا دے اسحاق علیہ السلام دو بچی اتفاق پوچھے دے اسحاق علیہ السلام بانے دا عائش بچے دیر گران او امور بانے یعقوب دیر گران دا اس اتفاق ہوئی کل امور بانے او بچے دیر گران پلار بانے بل بچے ڈیر گرائے نو اسحاق علیہ السلام دے عائس نامی بچی تیورس ہوئی وی بچی چیز بودا شم او آخر عمر تلاٹ شم یا بزتا تیوڑی را خصوصی دعا کی او پیغمبر پٹول عمر کی وہ خصوصی دعا کی چی آغا اللہ نو واپس کی اللہ قبلی بچی آغا دعا بزتا تا نو عائس پا انتظار دا کله چې اسحاق علیہ السلام بوډا شو او دا نظیر امسی کار نکی نو مور باندې خو یعقوب نامی بچی ډیر ګران نو مور یو چالاکی وکړه یعقوب علیہ السلام ته د عائس جامې واچو او بیا د یعقوب علیہ السلام ته وایي بچی چې پلار سره کینې خبرې مکو او که ډېرې کمزورې خبرې کوو چې صحیح وانه وړي ولې نه پېژني نو اسحاق علیه السلام پروت ته مور ورته یعقوب علیه السلام ماشوم در راوسته ورته وایي حضرت تا خو دې بچي سره وعده کړې وه چې آخر د عمر کې به یو دعا درته کوم نو که هغه دعا دې اوس ورته کړې وی اسحاق علیه السلام لاسونه پورته کړه یا الله زما پدی ددی بچی پر نسب کے انبیاء علیہم السلام راولی دد پر نسب کی او دد پر سلسلہ ولادت کی دیر انبیاء راولی اس اگه کو فکر کی چې د عیس ته امور ورته یعقوب کې نو بس دا دعا یعقوب وګټل بل ورځ هغه عیس نامي بچي ورته وای ابا جان تا ما سره دی دعا وعده کړو چې آخر د عمر کې بچی هغه دعا خو ما درته کړې ده عائس ورته وایي نه بابا هغه بل طرف ته لاړه هغه دعا خو تا یعقوب علیه السلام ته کړې داسې طریقه شوې وه وایي ښه بچی نو خصوصي دعا خو هغه یوه دعا وه هغه خو یعقوب علیه السلام ته شوې تا ته به زه بله دعا وکړم یا الله زما د دې بچي په نسب او په ولادت کې بادشاهان راولېږي خدای د په نسب کې غټ بادشاهان راولېږي دا دعا د عیس په حق کې قبول شو نو صدې پاس 2000 بادشاهان الله دې په نسب کې او د یعقوب علیه السلام په نسب کې 3000 انبیا راولېږي دا اسرائیل دی یعقوب دویمه نامه ده بنو اسرائیل یعنی اولاد یعقوب نو د هغه په نسب کې 2000 بادشاهان دي یعقوب علیه السلام په نسب کې 4000 انبیا دي دا بادشاهان او دا انبیا ټول دا بیا په قوم بنی اسرائیل کې دي ځکه که هغه عیس هم اسرائیلي ده او که دا یعقوب علیه السلام بچي دي دا هم اسرائیلي دي الله تعالی ورته وایي دا د ما نعمتونه یاد کړئ د تاسو په نسب کې مې بادشاهان هم ډېر رالېږلي او انبیا مې هم ډېر رالېږلي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَآغَ وَقَدْ كِي چُوِّ موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ قبل قوم تا یا قوم اے قوم سما اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دے اللہ تعالی علیکم چی بتاسو انعام شوے اذ جعل فیکم انبیاء را جوڑ کری دی پتاسو کی انبیاء علیہم السلام
سلور زر انبیاء وجعلکم ملوکا او جوړ کړي دي پتا سو کې بادشاہان صد پاسه 2000 بادشاہان وآتاکم او درکړي دي تاسو ته ما هغه نعمتنا لم یؤت احدا من العالمین چې نه دي ورکړي هیڅ چاته په تمام مخلوقات کې تاسو الله داس نعمتونه درکړي تمام مخلوق کې چاته من او سلوا په ټوله دنیا کې الله چاته نه ورکړي د بني اسرائیل ته ورکړي د کانې د ورته دولس شنې روانې کړې او د شپې تیارو په صحرا وادي ته کې نو بیا ورته یو سپینه مناره دی وریځې په شکل برابوزه شوه یو قدرتي لایټ وولګ دا نعمت خدای هیچ چاته نه ورکړي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين یو قوم د پنامه د قوم جبارین قوم عمالقه مرتوي د قوم بني اسرائیل سره ډیر زور زیاته کړ بدمعاش او جنگجو شانت قوم و بد اخلاق بد کردار بنی اسرائیل جزان ډیر خراب کړي وقتن فوقتن به حمله ور باندې وکړه حتی بنی اسرائیل نو به خزه وکړه معشومان به ورنه بوتل سوانان به ورنه بوتل غلامان به ورنه ګورونه به ورته وران اللہ کریم جل شانو دی طرفنا بنی اسرائیل قوم تدا حکم شو چې دی قوم جبارین سره تاسو جنگ او جهاد وکړي تاسو نه همیشه زور زیاته کړي نو تاسو ته د الله دی طرف حکم ده چې دی قوم سره وجنګي موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نو 12 مشران دا مقرر کړي وړاندې آیتونو کې ذکر شو 12 نقیبه نقیب مشر او نگران ته وایي 12 سرداران موسی علیہ السلام د ځان سره دا 12 سرداران راواخیستل ورته وی تاسو د سیو کوي د جنگ او د جهاد نه مخکې د قوم جبارین ته ورشي او د هغې حالات وګورئ په طور جاسوسي چې د هغې حالات دي یعنی افرادی قوت سمره ده مالی قوت سمره ده نظامی و فوجی قوت کمپوزیشن کې ده تاسو یو جاج واخلئ او نگرانی معلومات راوړئ دا 12 سرداران چې لاړل نو قوم جبارین ته الله ډېر لوی قوت ورکړی لکه دور حاضر کې عیسایانو ته خدای ډېر لوی قوت ورکړی د هغې هغه اسلحې چې ولیدې جنګجو ځوانان یې ولیدل د هغې هغه خطرناک اسلحې ولیدې نو په دې 12 سردارانو کې دا 10 سرداران ډېر سخت مرعوب شول رعب لاندې راغلل هیبت لاندې راغلل چې واپس راغلل نو دا 10 سردارانو غوږونه ونیول خپل قوم ته وایي چې ور نشئ خانه به مو خراب کړي هغه خو څه قوم نه وو بلاګانې وې داسې اسلحې ورسره وي داسې قوت ورسره وي دومره افرادي قوت دومره اقتصادي قوت دومره فوجي قوت هغې سره د مونږ خو نه کېږي او په دې 12 کې دوه چې دي دا بزرګان دي یو ته خو الله بیا وروسته پیغمبري ورکړی ده یوشع ابن نون او دویم کالب دا دوه بزرګان دي هغوی ورته وایي نه مړه که خدای قوت ورکړی زموږ په شان انسانان دومره لږه لږه اسلحه موږ سره هم شته موږ به په الله توکل وکړو په الله به اعتماد وکړو هېڅ مشکل نشته هغې د قوم ذهن جوړوي چې نه جنګ او جهاد به کوو د خدای او د رسول حکم او دا 10 کسان چې دي دوی نو بس هار منلی ده او دا هر څه یې غورځولي دي نو دا قوم دا ټول قوم یې په هیبت کې واچو ټول قوم یې وویل نو 9.5 لکه خلق دي څه کم او بیش موسی علیہ السلام سره داسې
په سونو کسانو باندې یو څو کسان تیار شو دې نور ورته چې زمونږ توبه ده دې قوم سره زمونږ نه کېږي یو سپین ږیری و څو کاله مخکې ماته وایي مولوي صاحب تاسو ملایانو صاحبانو ډېر زورور دښمن ته غېږه ورکړې ده تاسو پوه شئ او دښمن مو پوه شه دی مونږ په نه در سره کېږي د دې دښمن مخه خو مونږ نه ویو ډېر زورور دښمن ته مو یې غېږه ورکړه خدای پاک هغه زورور دښمن راڅم او پیمانه شو شرمنده شو ولاړ یو کس نه ما اورېدلی و وایي که دا جزانو ملنګانو طالبانو دا زورور امریکا وواره متیازې ما ته په مخ واچوه هغه سړی زه اوس هم پېژنم اوس دا جرأت څوک کوی نه شي چې ورته ووایي چې دا خپل لاټري کې دا خپله تقاضا په مخ واچوه موږ په یې نشو درته اچولی دې واچوه یو مادیات وي ظاهري اسباب وي او یو د خدای سره رابطه وي د خدای نصرت وي اصحاب ایمان دا به په ایماني قوت باندې مخې ته دشمن وي په اسبابو به اعتماد نه کوي خو د مؤمنانو عقیدې دومره کمزوري دي چې هغې هم د کفارو په شان په اسبابو باندې نظر اچوي هغه د خدای سره رابطه د خدای سره تعلق د خدای نصرت اوس د عمر فاروق رضی الله عنه یو جنگ او جهاد کې داسې عجیبه جنگ وشو شپېته زره رومیان دي روم د اټلي ته یې پخوا روم ویل د اټلي والا شپېته زره فوجیان دي او د عمر فاروق رضی الله عنه یو وړوکی غونې جماعت ته صرف شپېته کسان دي هغه شپېته زره دي او دا صرف شپېته دي یعنی یو په زرو مقابله کې کله چې جنگ شروع کړه د شپېتو کسانو داسې یکبارګي طریقې سره حمله وکړله تهجمي چې دا شپېته زره کسان یې په شکست څه یې مردار کړل او څه یې ماته او ګوټ کړل او څه په تیښته تیښته باندې لاړل دا چې د خدای پاک په ذات باندې اعتماد وي ایمان مستحکم وي په خدای باندې اعتماد وي په ظاهري اسبابو اعتماد نه وي بیا خدای پاک وعدې دي چې بیا به الله دې دغو خلقو ملګری چې الله دې ملګری بیا به غټ غټ قوتونه خدای پاک ته شوی ظاهري اسبابو په مؤمن اعتماد نه نو هغه دو بزرگان قوم بني اسرائیل ته وایي چې د الله بندگانو که زورور دي خو موږ سره زورور ذات د خدای ده که هغوی زورور دي موږ سره د الله پیغمبر موسی علیه السلام ملګری ده چې یوه دعا وکړي قدمونه به مضبوط شي راځئ وقتي طور خو به لږ تکلیف وي و انشاءالله فتح او نصرت به زموږ نصیب خو قوم وزر مات کړي دي هغوی کېناست موسی علیه السلام ته یو عجیبه خبره وکړه ورته وایي یا موسی علیه السلام وایي دې قوم سره خو زموږ وس نه برابرېږي ته او دا کم ملګري چې در سره دي دی ورشئ تاسو جنگ او جهاد وکئ انا هاهنا قاعدون مونږ دلته ناست دي دعاګانې به درته کوو تاسو سره شو یا قوم ای قوم زما ادخلوا الارض داخل شئ د ځمکې ته المقدسه چې ډېره مبارکه او مقدسه ځمکه ده دا مقدسه ځمکه دا د بیت المقدس ځمکه ده او یا د شام ځمکه ده دې ته ور داخل شئ او په دې کې یو قوم اوسېږي قوم جباري قوم عمالقه جنګجو او بدماش غوندې قوم ده التي هاغه ځمکه كتب الله لكم چې مقرره کړې الله تعالی تاسو ته بني اسرائیل ته وایي دې مقدسه ځمکې ته ورشئ دا خدای تاسو ته مقرره کړې ده خدای پاک تاسو ته انتخاب کړی ده ستاسو وطن اصلي ده ورځئ انا پرسه کال دغه آیت په بلوچستان کې یو مولوي صاحب ده هغه دا آیت ډېره غلطه ترجمه کړې وه بیا ټولو علما ورپسې شور جوړ یو مولوي صاحب ده شاه منصور شیخ صاحب په بلوچستان کې مې یو هاتي ښویدلی ده هاتي نه هغه مولوي صاحب ګډوډ باندې ده هغه ووی چې فلسطینیان حق نه لري چې اسرائیلیانو سره جګړه کوي
دا بیت المقدس وی الله په قرآن کې اسرائیل ته ورکړی دغه آیت به طور دلیل پیش وی الله سوی چې داخله شي او اسرائیل الارض المقدسه مبارک زمکه د بیت المقدس ته التي اغزمک كتب الله لكم چې الله تاسو ته لیکلی ده تاسو ته د زمکه کاغذات او تسوي انتقال خدای تاسو پس انتقال کړی ده ورځي نو الله وی چې دا اسرائیل پس ما انتقال کړي نو فلسطینیان حق نه لري چې اسرائیل سره په دې ځمکه باندې جنگ وکړي حالانکه د آیت خدا مطلب هغه د اسرائیل طرفداري کوله دی علماء داسې ذلیله علماء داسې ذلیله چې د آیت ترجمه خدا سره نه کوي چې لګي هغه د بنی اسرائیل ته الله وی چې همت وکړي دا زورور قوم د قوم عمالقه دا د خپل وطن نه وباسي تاسو په اصل کې د بیت المقدس او د شام نه راغلي بیا په کنعان کې ډېر شوی کنعان فلسطین کې یو ځای ده دغه مبارک ځمکه ستاسو نیکونه ځمکه ده دا ورشه نو دا معنا خو نه ده چې الله تعالی یې بالکل قواله ورکړې ده او خدای پاک یې انتقال ورکړی ده ولا ترتدوا على ادباركم ولا ترتدوا على ادباركم تاسو واپس کیږئ په شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرین کنه تاسو وو ګرځئ ذلیل واپس کیږئ ما مخ ورځئ او که په شارع غلي ذلیل بشئ قالوا دي قوم يا موسى اي موسى عليه السلام ان فيها يقينا بدي قوم ان فيها یقینا پدی مقدس ازمکه کی قوما یو قوم دا جبارینا دیر جنگجو او بدماش شانت قوم و انا لن ندخلها او منگا هرگز نداخلی گو دی ازمکتا حتی تردی پوری یخرجو منها چی دوی اوزی دی ازمکنا آغی پوری با منگا نورزو چی دا زورور خلق ورنبوزی یا پا مفتو کی بورشو فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا كَبُوِي وَرْنَوَّتَلْ فَإِنَّا دَاخِلُونَا يَقِينًا بِيَامُنْ وَرْدَاخِلِيدُنْ كِيُو چدوی پکیوی نمون پی نورزو دی غرسر سر نو قال رجلان فرمائل اغبو کسانو یوشع ابن نون او کالب ابو بزرگان دی اغبو کسانو وی من الذین دیا کسانونا یخافونا چویری دلی دی دی دولسو کسانو کی لسو ویری دلی دا دو پکی بزرگان دی اغی سوی انعم اللہ علیہما اللہ فرمائی دا آغب کسان دی چی اللہ انعام کڑے دا پدی دوارو باندی سوی ادخلو علیہم داخل شی پدی قوم جبارین باندی البابا پا دروازے دی شہر وقوا زمانہ کے با شہر نا چار دیوالی رتا ہوا خروجی و دخولی دروازے بے گئے وی مڑا سب پدی دروازہ ورنہ نوزائی فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ كَلَچِتَا سُوَرْ دَاخِلَ شَيْءٍ پَدِي قوم باندې فَإِنَّكُمْ يَقِينًا تَاسُ غَالِبُونَ فَتْحَيَابَ و کامیاب بوئی ظاہر خو جنگ دیر سخت کاری او که شروع موکڑا خدای نصرت برازی فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تاسو بغالب کی گئی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ خدای سمر زورور قوم یو نا دو نا درین 48 پٹ ملکونا خدای پاک پیو کلاشنکوف باندې زلیل دا ایمانی جنگ او بیا دومره په زور یو وستل هغه چې کله اوسې د خپل جیازونه په خپل ماته خپل جیازونه دي وای دا چې دوی ته پاتې دا د ډېرې کمزوري او د ډېرې بوستلې او د ډېرې اوسې ما د محمد رسول دی مې یو ځای کې جمعات کې اوسېدو زموږ مشرور سره طالبانو کور هغې کې سبقونه وي نو هغه لیکلي مشر څه مشکل پیښ شو نو موږ ته ویې چې تاسو لاړ شئ دا کور جومات پرېږدئ نو موږ چې تلو نو هغه کور کې طالبانو د ټماټرو داسې بوټي لګولي څو میاشتې هلته تېرې ټماټرو غټ غټ بوټي اوس سره ټماټر یې کړي او دا خوشبینان یې لګولي دا نور چمن یې لګولي چې کله وتلو نو هغه یو طالب کوتک راواخیسته وایي چې دا ټماټر خو تا ته پاتې نه شي
ټماټر باندې راکې خو دا رب ټول ټماټر یې مات وایي چې دا خو دې د وروسته پاتې نه شي. نو دا یې اوس په زور باندې چې ویستل نو په خپلو اسلحو په خپلو هغه جهازونو باندې کوتک راکې خو وایي چې دا خو دوی ته پاتې نه شي. نو دا علامه د دې ده چې دوی پر ازا نه دي وتلي، په زور یې کستې هله چې په زور یې وباسي نو بس هغوی کوتک راواخېسته چې دا نقصان خو ورسوي. دومره لوی طاقت دومره د بزدلۍ مظاهره یې وکړله چې دنیا ته یې جامې ووتلې. وعلى الله فتوکلوا، خاص په الله باندې اعتماد وکئ. انکم یقینا تاسو مؤمنین یقین ساتونکي یئ، لږ یقین برابر کئ په الله توکل وکئ. قالو دا قوم ورته وایي نو لسو کسانو په ډېر کار پکې کړی ده، دا قوم عجزه بالکل بزدله کړی ده. قالو دا قوم وایي یا موسی او موسی علیہ السلام انا لن ندخلها مونږ هرگز نه داخلېږو دې کلي ته ابدا بالکل ما دامو فیها څو پورې چې دا جبارین قوم په دې ځمکه کې اوسېږي، سوچ دوی پکې وي مونږ به هېڅکله ورنشو. فذهب انت تلاړ شه وربک او رب دې یو معنا خو دا ده چې تلاړ شه وربک او رب دې مل شه خدای مو مل شه. فقاتلا تاسو دواړه وروڼه هارون او موسی علیہ السلام تاسو دواړه وجنګېږئ. انها هنا قاعدون، موږ دلته درته ناست دي دعاګانې ته پوه شه او خدای دې پوه شه او ورور دې پوه شه، موږ دلته ناست دي دعاګانې درته کوو، موږ خو دا کار نه شو. یا هغه بوډا خبره ده بس تاسو پوه شئ موږ به درته ګورو، دې دښمن سره خو دې موږ نه کېږي. او دویمه معنا یې ده فذهب انت تلاړ شه وربک او رب دې ته او خدای دې دواړه لاړ شئ وجنګېږئ، موږ دلته درته ناست نو دا بیا بالکل کفري او شرکي کلمه ده چې حقیقي معنا یې واخلو دا بالکل د کفر کلمه ده چې زه ته پوه شه او خدای دې دواړه لاړ شئ تاسو وجنګېږئ، موږ ته څه مه وایه موږ دلته ناست یو. نو موسی علیہ السلام خو ډېر جلالي مزاج سړی و، نو زړه به یې ډېر زر تنګ شو. غصه به ورغله. الله ته وایي دا عجیب غوندې قوم ده، یا الله نور خو زما او د دې قوم منځ کې فیصله وکړه، بس سره جدا م کړه، څه فیصله را وکړه. قال موسی علیہ السلام وی ربی او رب زما انی لا املک الا نفسی، او رب زما زخو لا املکو زخو قدرت نلرم زخو اختیار نلرم الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل ورور هارون علیہ السلام. خدای یو د خپل ځان وس لرم دا مې درته پیش کړی ده چې څه وایې، او یو دا ورور باندې وس لرم په ده مې خبره چلي ځکه هغه پیغمبر ده. دا نور قوم به موږ سره خبره نه مني. ففرق ته جدایي وکړي، ففرق ته فیصله وکړي بیننا په منځ زمونږ کې و بین القوم الفاسقین او په منځ د قوم بدماشانو کې. الله ته نوره فیصله وکړي زمونږ او دوی منځ کې. الله وفرمایل ښه ده. قال الله فرمائے فإنها دا مبارک ازمکا محرمت علیہم دا ما حرام کرد پدوی باندی 40 سنتا سلوخ کال. صلی اللہ تعالی یو عذاب کرا وست عذاب داو چدی پا یو میدان کی وسید اللہ سے 15 میل مربع یو میدان دا شپگنیم لکا بنی اسرائیلی دغلتا پکیسا دیدی میدان نوتینش چه هر طرف تزی بیا واپس کیږي بیا واپس کیږي بیا واپس سلوخ کاله د دې نه وتی نشي. دا وادي ته میدان ته دامن او سلوا او څومره قصې چې دي په دې میدان او دې میدان کې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه وفات شوي او مزارات او قبرونه مبارک هم دې وادي ته کې دا شام سره نږدې یو علاقه ده. فإن هذا مبارك ازمکا محرمت علیہم حرام گرزولی شوی بدوی باندی 40 سنتا سلوخ کالا یتیہون فی الارض دوی بسرگردان گرزی بزمکا کی دی میدان تک کے بسرگردان گرزی وطی بنشی. فلا تأسات افسوس مکوا علی القوم الفاسقین بقوم بدماشانو باندی
موسی علیہ السلام ته وایي چې تاسو ورته ځورېږه مه چې دا خو ډېر په تکلیف باندې دی خدایه. الله تعالی ورته وایي ته پرې افسوس مه کوه دا بدماشان قوم. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا